أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إن الذين يكتمون یقیناً کسان چې پټوي ما انزل الله احکامات چې الله تعالی نازل کړي دي من الکتاب فکتاب کے ویشترون به ثمنا قلیلا او دی اخلی پدی سر پیسے لگے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم دا کسان چی دی نخوری پا خیٹو خپلو کے إلا النار مگر اور لرا ولا يكلمهم الله او خبر بنکوی دی سر اللہ تعالی یوم القیامت پروز دا قیامت باندے ولا يزکیہم او نو پاکوی دی لرا ولهم عذاب علیم او دیر پر عذاب دردناک تے. اولئک الذین اشتروا دا کسان دی چی دی واغستا الضلالت گمراہ لرا بالہدا فبدل دا ہدایت کے والعذاب بالمغفرہ او عذاب لرا فبدل دا مغفرت کی فما اصبرهم سزیاد صبرناک اگر زولدی لرا علی النار پور باندی. ذالک دا عذاب بأن اللہ نزل الکتاب فدی وجہ چی بیشک اللہ تعالی نازل کروے کتاب لرا بالحق پا حق سرا وإن الذین اختلفوا او یقیناً کسانو چی اختلافیوں کو فی الکتاب پا کتاب کے لفی شقاق بعید خامہا پا اختلاف لری کی دی. پدی آیتونو کے مذمت بیانی دا علماء چا دا اہل کتابو او عید اللہ دا کتاب احکامات پٹولو دا اللہ دا احکامات دا اللہ دا کتاب حکمون پٹول او یہ بدلولو قرآن کریم دا خلق و مذمت بیانی کہ دا کار دی دا دنیا دا اغراض و رپارہ کو صرف دا دنیا دا خواہشات و رپارہ دا اللہ پا کتاب کے رد و بدل یا دا اللہ دا کتاب حکمون پٹولو. قرآن کریم وی
چې د الله تعالی د کتاب حکمونه پټولو باندې کومې پیسې چې دې ته میلاو شوې، کومه دنیا ورته میلاو شوه، نو دا دنیا او پیسې نه دا اور دی. دې ځان له خپلې خېټې د اور نه ډکې کړې او د قیامت پر ورځ به ډېر سخت عذاب وي. الله تعالی به سر د رحمت خبرې نه کوي. الله تعالی به دې پاکي نه د ګناهونو نه او دې لپاره به دردناک عذاب وي. مخکې آیت مبارکه کې 4 حرام څیزونه بیان شو. دلته وی چې دا 4 څیزونه صرف په دې شریعت کې حرام نه دي، یا صرف قرآن کریم نه دی حرام کړي، دا په یهودو باندې حرامو او په نصاراو باندې حرامو او ردی د حرمت ذکر د دې په کتاب کې مو، لیکن دغه 4 خبرې یهودو پټې کړې. یهود ردی اظهار نه کو چاو دا 4 خبرې زمون په کتاب په تورات شریف کې دي، ایکم دا خبرې حرام وي. د ځکه نه ښکارا کولې چاسې نه د قرآن کریم تصدیق ونشي او د نبی علیه الصلاة والسلام تصدیق ونشي، دا یې وجې نه دي دا خبرې پټې کړې. د قرآن کریم فرمایي چې کوم خلکو د الله د کتاب حکمونه پټ کړو د دې لپاره څه سزا ده. ان الذين يكتمون ما انزل الله، مناسبت یې بلم کېدی شي دغه 4 څیزونه حرام دي، د دې خوړلم حرام دي، خدای نه زیات حرام څیز څه دی؟ دغه وینه، دغه د خنزیر غوښه او دارنګې مرداره او کم څیز چې د غیر الله په نوم باندې نامزد شو، د دې خوراک خو حرام دی. د دې نه خو ډېر خلک ځان ساتي. خو راشي یو بل حرام څیز هم شته چې دی نه خلک ځان نه ساتي، او هغه دا دی چې د الله د کتاب حکمونه پټولو. د الله د کتاب حکمونو پټولو باندې چې کومې پیسې میلاو شوې او کم د دنیا اغراض میلاو شو، نو دغه پیسې او اغراضو دا ردې مردارې نه او د خنزیر د غوښې نه او د مردارې وینې نه او د غیر الله په نوم نامزد شوي څیز نه زیات حرام او زیات خطرناک دی. ان الذين يكتمون، بېشکه هغه کسان، د دې وجې نه هو د عام انسان دپاره یو هلاکت دی او د عالم دپاره 2 هلاکتونه دي. د عام انسان دپاره یو تباهي ده او د یو عالم دپاره 2 تباهۍ دي د قیامت په ورځ باندې. د هغې وجه دا ده چې عام انسان جاهل و، هغه ته د الله د کتاب پته نه وه، لیکن یو عالم چې د الله په کتاب باندې پوهېده سره د علمه، صرف د دنیا دپاره دا حق پټ کړی دی او یا حق کې رد و بدل کړی، چشم پوشي کړې ده، دا هلاکت او تباهي او عذاب دا د عام انسان نه سوا دی. ان الذين يكتمون، بېشکه هغه کسان چې دی پټوي، کتمان حق کې حق پټوي. او د حق پټولو یو مطلب دا چې د سره بیاني نه او یا د بیانولو ټیم د موقع او ضرورت دی او دا وخت کې دی خاموش شو، او یا دا چې دای معنا غلطه وکړي چې کم مقصد او کم معنا او کم مطلب د آیت دی هغې کې رد و بدل وکړي، دا ټول په کتمان حق کې راځي.
یکتمون دی پټوي ما انزل الله هغه حکمونه چې الله تعالی نازل کړي دي من الکتاب دا من په معنا د فی سره د فل کتاب په کتاب کې یعنی په تورات شریف کې لکه دا څلور خبرې په تورات کې موجود وي چې دا حرام دي او دی پټوي قرآن کریم د یهودو نوم وانغستو او نه د نصارا نوم واغستو خبر عامه پرېښوده وي کم خلک هم چې دا کار کوي یعنی دا قانون عام دی صرف د یهودو نصاراو پورې خاص نه دی په دې امت کې هم داسې خلک کیدی شي په هره زمانه کې چې هغوی به د الله د کتاب حکمونه پټوي به وضاحت به نه کړي او د دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس شو مسند احمد کې روایت دی چې جی افضل جهاد کم یو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې افضل الجهاد کلمت حق عند امام جائر او په بعض روایتونو کې عند سلطان جائر ناغلی دی افضل جهاد او چت جهاد دا دی چې د یو ظالم بادشاه او د حاکم مخې ته د حق خبره وکړي ځکه د عامه کې حق خبره کول ګران کار دی یو د هغه دشمني په سر باندې اخیستل دی دویم دا چې د هغه امداد به تا باندې بند شي نو د ظالم بادشاه مخې ته حق خبره کولو د دې نه لوی افضل جهاد بل نشته دی دا ملک کافور الیکشی دی دا لوی بادشاہ تیر شوی دی دا په زمانه کې یو بزرگ عالم و دی ملک کافور با ہر کال اغلا 1000 دینار یعنی 1000 اشرفے دا په تیلے کې بند اغلا بیلی گلی حدیه په طور باندې اتلس کال بعدو یعنی 18 سال 18 تیلے دا 1000 اشرفو اغلا لگلی وی اتلس کال بعد دغه بادشاہ یو کارو کو هغه مفتی اعظم د زمانه چې هغه فتوا ورکړه چې دا کار غلط دی بادشاہ و چې ها تعالی هما تحفې دې لپاره درکولې چې ته به زما خلاف فتوا نه ورکې نو بادشاہ دغه مولانا سے بلیک میل کو وی تعالی ما اتلس تیلے در لگلی دا شرفو ڈکے شب غرو باسا بادشاہ حیران شو آغا مولانا سب آغا تلس تیلیم اکشان مہر بندو آغا مہرم چانو کلو کڑی آغا تلس پتلس و تمہامخ کی خودی بستاستا خیال دی چې تو ما په دې تیلو باندې واخلی او تو ما په دې اشرفو باندې واخلی ساده خیال دی تا ما چې دون علم حاصل کړه ما دې لپاره حاصل کړو چې تو ما په ایله 3000 اشرفو باندې ما اخلی بادشاہ حیرانو چې دا خو به دغه نیلوزولي او خوړلي به وي نو دا حق خبره بیانولو د ظالم بادشاہ مخکې او دارنګې عرض کې په مکمل بیان د لوی جهاد دی افضل جهاد دی ما انزل الله اچ الله تعالی نازل کړي من الکتاب په کتاب کې چې تورات شریف ته ويشترون به ثمنا قليلا او دا کتمان حق چکی
د دې سټوس عذرم نشته. بعضې موقعو کې که ته خپل ځان بچ کړې نو خیر دی، یعنې داسې مقرره که ته یو خبره کوې نو ستا جان ځي، نو که دغه وخت کې خاموش شي نو زه بیا هم لا رخصت شته د زبردستۍ په ټیم کې. لیکن دې خلکو چې دا کار کو نو دا ویشترون به ثمنا قلیلا، دا صرف د دنیا د اغراضو لپاره. ویشترون او دی اخلي به په دې پټولو باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي. ثمن پیسو ته وي او قلیلا معنی لګي. لګي پیسې د دنیا هر څه لګ دي، که دا تمامه دنیا چاته ملو شي ټوله دا بیا هم هر څه لږ دي، ځکه مقابله کې آخرت دی او د آخرت نعمتونه دي. نو د آخرت د نعمتونو مقابله کې دنیا هر څه سره دا لږ دی، ځکه ثمنن قلیل یې ووی. او دې نه مراد عین پیسې نه دي مرادو، که پیسې وي، که عهده وي، که عزت وي او که نام و نمود وي، که بل یو شهرت وغیره، هر سره دنیا اغراض چې وي په دغه باندې دی دا د الله تعالی د کتاب حکمونه پټي. ثمنن قلیله کې دام رالو چې دا که حق ته بیانې نو ستا ذات ته پې نقصان رسی، یا ستا خاندان ته، یا ستا اولاد ته، او یا ستا قبیلې ته. د دې وجې ته حق خبره نه پټوي. نو دام تا ګویا کې خپله عزت دې بچ وساتو، او د عزت بچ ساتل دام ثمن قلیل کې راغی. یا دا چې حق ته بیانې او په بیانونو کې تا ته څه نقصان نشته، او نه ستا قبیلې ته، او نه ستا خاندان او ستا اولاد ته. لیکن دا چې په دې بیانولو به تا ته څه میلاویدی شي د دنیا اغراضو، د دنیا د اغراضو لپاره ته د حق بیانې چې مال دونه سره کلی ته بیانومه. نو دا ټول په دې کې داخل دي ثمنن قلیلا کې. اولئک ما یاکلون، دا کسان چې دا څوک چې حق پټوي او پای باندې پیسې اخلي، ما یاکلون دی نخوري، فی بطونهم په خېټو خپلو کې، الا النار مگر اور لره. دی نخوري په خېټو خپلو کې مگر اور لره. خوراک خاصم انسان خېټې تکی. نو قرآن کریم ما یاکلون فی بطونهم ولې وی؟ یعنی په ظاهر کې فی بطونهم ته ضرورت نه و، ځکه انسان چې خوراک نو خوراک خامخا خېټې ته ځي او خېټه ځان له ډکي، نو بیا ولې فی بطونهم یې وی؟ نو اصل کې دا د عربو اصطلاح ده. عرب وی اکل فی بطنه، اکل فی بطنه هغه ټیم کې وی چې کله خېټه ځان له سمه ډکه کړه، پیټ بر کر کایا. نو دیم گویا کې په دې حق پټولو باندې دومره ډېر پیسې اخلي او دومره ډېر اغراض حاصلي، گویا کې ځان له خېټې ډکې کړې. نو اکل فی بطنه و اکل فی بعض بطنه، دا اصطلاح د عربو ده چې ډېر خوراکو کې او خېټه ځان له ډکه کې نو اکل فی بطنه، او چې لږ خوراکو کې نو اکل فی بعض بطنه. نو یاکلون فی بطونهم گویا کې دی ډېر زیات تحفې تحائف و نذرانې حاصلي او دا کار بار بار کی او ځان له خېټې ډکې کړې په دې کار سره.
نو گویا کې دا تاکید او د مبالغې دپاره شو. الا النار دا موږ پښتو کې هم داسې وایو، خلک ما به د خپلو سترګو باندې ولیدو، ایمانه ما به د خپلو غوږونو باندې واورېدو. نو ټول خلک په غوږونو باندې اوري، ټول خلک په سترګو باندې ویني. ما په د خپلو لاسونو دا کار وکړو، نور خلک هم په لاسونو باندې کوي. نو دا د تاکید دپاره وي چې ما دا کار ګویا کې په خپله کړی ودنو مه ویښو مه. الا النار مګر اور لره. وی دا دی چې کوم خوراکونه اخلي او خوري وی دا خېټو کې ځان له خوراک نه چې دا اور اچي، نو اور خو په آخرت کې به وي، لیکن اسباب د دنیا کې حاصل کړو. دا هر څه اسباب دي د پاره د اورو، او یادا چې دا په دنیا کې مور دی لیکن ته اور نه ښکاري. دا لږ اور دی چې انسان د الله کتاب سره دا کار شروع کړي. دا رزق خو الله تعالی هر چاله ورکړي، که الله تعالی مني او که نه مني هغه الله تعالی رزق ورکړي. د مقصد خو خېټو ډکول دی او رزق الله پاک اسیم ورکړي انسان له. دا کم ذمہداري چې د الله تعالی ده دا یې لپاره د الله تعالی په کتاب کې رد و بدل شروع کړو، کتمان حق یې وکړو. نو دا رزق دومره زیات یعنی دومره زیات اهم و د پنیز باندې چې د الله کتاب سره د عمل شروع کړو. نو الا النار مګر اور لره. یا خدا چې دا خبرې به سبب ګرځي د پاره د اورو، او یا دا چې دا دنیا کې مور دی. لکه بخاری کې روایت دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی د سپینو زرو په لوښي کې خوراک کی، جامې د سپینو زرو دی، پلیټ د سپینو زرو دی، چمچ د سپینو زرو ده، او پای باندې خوراک کی. نو نبی علیہ السلام فرمایي انما یجرجر فی بطنه، وی دا دی چې کوم خوراک په سپینو زرو په لوښي باندې کی، نو دا ورده په خېټه کې د اوښ د اواز په شان اواز کی. یو جرجرو د اوښ اواز ته وي. دا اوښ چې کله په صحرا کې چغې وهي، نو دا شان دا خوراک به د دې سپینو زرو د سرو زرو د لوښي دا خوراک به د ده په خېټه کې دکه شان اوازونه به کوي. نو هلته حدیث کې نبی علیہ السلام هغې خوراک ته اور ویلی دی. وی دا اور دی چې د په خېټه کې به اوازونه کوي. نو دارنګې دام د انسان دپاره اور دی، دی وخت کې دنیا کې هم په خېټه کې اور دی، او سبا قیامت پر وخت به حقیقت کې اوري. ولا یکلمهم الله، او خبرې به نه کوي دوی سره الله تعالی یوم القیامت، په ورځ د قیامت باندې الله تعالی به سره خبرې نه کوي. تفسیر قرطبي وی چې د غضب خبرې به ورسره کوي، او د ناراضګۍ خبرې به ورسره کوي، د رحمت خبرې به ورسره نه کوي. د قیامت په ورځ باندې د جنت نم لوی نعمتو، او د جنت تمام نعمتونه لوی نعمت د الله تعالی کلام دی، چې الله تعالی چا سره خبرې وکړي. لکه الله تعالی احکم الحاکمین دی، د بادشاهانو بادشاه دی. دلته کې دنیا کې بادشاه چاله یو منټ ورکي، صرف یو تصویر سره باسي، یو صرف لاس سره ملو کی. سونه انسان فخر کی بدی ما پلانکی سره لاس ملو کړی دی. او دلته د بادشاهانو بادشاه چا سره خطاب او خبرې وکړي، د دې نه لوی نعمت بل څه کیدی شي. نو دې سره الله تعالی خبرې د سره نه کوي، او چې کم کې هم د غضب وي،
او براه راست بني اغم د فرشتو په ذریعه سره وي. ولا یزکیهم او نو پاکوي دی لرا د ګناهونو به نه پاکي. دغه د قیامت پر چې کوم انسان د ګناهونو پاک شو جنت ته بځي. بیا لکه مؤمن مسلمان که جهنم ته لاړو نو سزا به ورکي، نو دا سزا د ګناهونو د پاکۍ دپاره ده، خو د دې پاکوالي به نه راځي. ولهم عذاب علیم او دې لپاره عذاب درناک دی همیشه همیشه لپاره. اولئک الذین دا کمکل خلق دی، اولئک الذین دا خلق دی اشتروا الضلالة بالهدى چې دی واغسته گمراهی په بدله هدایت کې. هدایت و سره د الله کتاب او د الله د کتاب علم او پوهه و سره و دای په بدله کې کتمان حق پټول یې واغستو، یعنی هغه دنیا مقصد وګرځوله. اشتروا الضلالة بالهدى واغستو گمراهی په بدله هدایت کې. اشتراو مانا خرید نه اغستلو، او دلته کې په معنا د اختارو سره یا استبدلو سره دی بدل کو، یادا چې دی غوره کو گمراهی لره په بدله هدایت کې. نو قرآن کریم اختارو استبدلو نه اشترو یې وی. دا اشترو یې ځکه وی بازار کې چې انسان څه اخلي نو هغه څه اخلي چې کمې خوښ وي. انسان چانټي کې ګوري چې کم یې خوښي په معیار برابري هغه ته نه رالي. دا خو نه چې پیسې ورکړي او بس چې سی په پټو سترګو باندې راواغستو. نو ځکه قرآن کریم اشترو وی دا دی چې څه وکړو دا په ناپوهۍ سره نه دي کړي، ښه په غور او فکر او په سوچ سره یې کړي دي او ښه فیصلې یې کړی چې زموږ دا مقصد دی. والعذاب بالمغفرة او عذاب لره په بدله مغفرت کې. عذاب یې واغستو مغفرت یې پرېښودو. د علم په ذریعه سره انسان کم کمالات انسان حاصلولی شي، د الله تعالی قرب حاصلولی شي. ځکه علم د الله تعالی صفت دی او انسان د علم په ذریعه سره الله تعالی ته نږدې کېدی شي. نه علم دی سره او د هغې په ځای دنیا عذاب د آخرت عذاب واغستو. دلته کې دوه خبرې راغلې، هدایتو او مغفرتو، او د هغې مقابله کې گمراهی او عذابو. نو د هدایت او د گمراهی تعلق دنیا سره دی او د عذاب او د مغفرت تعلق آخرت سره دی. فما اصبرهم علی النار دا ما د پاره تعجب دی، یعنی څه زیاتو صبر کون کړي دي علی النار په اور باندې. دې ته خدا خو پته را د الله کتاب لولي او ګوري او پای کې خدا بیان شته چې کوم انسان حق پټوي آی ته به آخرت کې عذاب ملاویږي. دی عذاب به سخت وي، د عامو خلکو نه سزا به سخت وي. دا خبرې خو دی وي د الله په کتاب کې، او باوجود د وینا او باوجود د کتونه بیا هم دی دا کار کې. نو گویا کې دی دا فیصله وکړه چې زموږ د آخرت عذاب خوښ دی، دا سزا هم خوښه ده او دا اور هم خوښ دی. نو دا دی څه زیاتو د آخرت په اور باندې صبر کوونکي دي. او یا د ما په معنا د ایو شین سره، یعنی څه شی دی چې دی صبرناک وګرځولو علی النار د آخرت په اور باندې.
ذالک بأن الله، ذالک دا عذاب و دا سزاگانی، بأن الله پا دی وجه چی بیشک اللہ تعالی چی دے نزل الکتاب نازل کردے کتاب لرا بالحق پا حق سرا. دا دفع اعتراض دا دی مخی کی عذاب ذکر شو، چابوی چی دا با اللہ تعالی صرف دمکی ورکی یا رول بورکی اور سزا کی دیش ورنکی، دا با صرف دا اللہ تعالی دمکی و تحدید باوی. نو یاد کیوی چی نا دا تحدید و دمکی ندا، تحدید و دمکی اللہ تعالی پا خپل کتاب کی نازلی، او دا حکم و دا اللہ پا کتاب کی نازل شو چی چا دا کارو کو دا سزائے دا دانے چکی دیش دا کاروشی دا سزا با تبا کدم ملاوی گی با، لیکن دا حکم دا اللہ پا کتاب کی راغے اولی کلی شو. ذالک بأن اللہ دا سزاگانی پا دی وجہ چی بیشک اللہ تعالی چی دے نزل الکتاب لگ لگی نازل کردے کتاب لرا بالحق پا حق سرا، اور دا اللہ تعالی پا دی کتاب کم ندی خبر ذکر دے چی سوک دا سکی دا بدا سزاوی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بیشکہا کسان اختلافو چاہے اختلافو کو فی الکتاب پا کتاب کے چچا پی ایمان نوڑو چاہتن انکارو کو دا اختلاف دے لفی شقاق بعید خامہا پا مخالفت اور پا اختلاف بعید لرک دے دلیل مراد دی پا دی خپل اختلاف و مخالفت کے دیر لری لاړلو دا حق نا دیر زیاد لری لاړو چی واپس و تا اس نشی راتلی. بیشکا کسان چی دی پٹوی آغا حکمنا چی اللہ تعالی نازل کری پا کتاب کے او دی اخلی پا دی سر پیسی لگے دا کسان چی دی نخوری پا خیٹو خپلو کی مگرون لرا یا دی نڈکوی خیٹ خپلی مگر دورنا او خبری با کہ نکی دی سر اللہ تعالی پرند قیامت باندی انو پاکوی دی لرا او دیر پر عذاب درناک تے. دا کسان دی چی دی غرقل گمراہی پا بدر ہدایت کی او عذاب پا مقابل دا مغفرت کی پس شی صبرناک او گرزل دی لرا پور باندی. دا سزاگان چی دی پا دی وجہ چی بیشک اللہ تعالی چی نازل کڑے کتاب لرا پا حق سرا او یقیناً ہاں کسان چی دی اختلاف کو پا کتاب کے ہمہا پا اختلاف لری کی دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ليس البر ندنے کی ان تولوا وجوہکم دا چتا سوالوے مہن اخفل قبل المشرق والمغرب فطرف دا مشرق و مغرب ولكن البر
لیکن نیکی من آمن باللہ دا آچا دا چیمان روڑو پاللہ تعالی والیوم الآخر او پروز رستنے باندے والملائکتی او فرشتو باندے والکتاب والنبیین او پا کتابونو باندے او پا پیغمبرانو باندے وآت المال او وريكو مال لرا على حبه ومحبت اللہ تعالی کے ذوی القربى رشتہ دارو تا والیتاما او یتیمانانو تا والمساکین او مسکینانو تا وابن السبیل او مسافر تا والسائلین او سوالگرو تا وفی الرقاب او پا ازادولو د سٹونو کے آیت مبارکہ کے اصول د بر بیانی گے د نیکے اصول آیت مبارکہ کے بیانی آیت مبارکہ کے ایمانیات و معاملات و اخلاقیات او د معاشرت بیان دے او پا یہود و پا نصارا باندے رد و داعی مذمت بیانی آغیوی نیکی دار چے انسان بیت المقدس طرف تمخ کی وی نیکی صرف دادا قرآن کریم فرمائی چی نہ صرف دا نیکی نرا کہ انسان مشرق و یا مغرب طرف تمخ کی بلکہ دا نیکی چی سمرا اصول دی سمرا خبری دی آٹولو باندې عمل کول دغه نیکی دا ایمانیات بیان شو چې الله باندې ایمان ساتلو او داغه فرشتو باندې په کتابونو باندې پیغمبرانو باندې بیا ورپسې بیان وات المال علی حبه اور کی مال لرا پا محبت د اللہ تعالی کی یا علی حبه مانا مونږ دا کړی وه چې مال سره خپله مینه ده او خپل ضرورت دی خو باوجود د دې چې چونکې د فقیر او د مسکین حاجت مهته دی نو د الله تعالی په محبت کې باوجود مال سره د مینې نه الله په لاره کې ورکوي ذوی القربى رشتہ دارو ته دا مال د الله په مینه کې رشتہ دارو ته ورکي رشتہ دار یې مقدم کړو ځکه چې رشتہ دارو نه انسان اکثر خفه وي ګیلې شکوې ډېرې زیاتې وي نو په دې کې اخلاص هم ډېر دی چا سره ستا نه لګي د چا نه ستا امید نشته چې دی به زما په کار راشي او هغه له ته ورکې نو دا د الله تعالی مینه ده او بل دا چې د رشتہ دارو حکم سیوا دی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی ده هغه یو وینځه آزاد کړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته تشریف وروړو نو میمونی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دا شان زما وینځه هغه ما آزاد کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ښه دې وکړو اجرک الله الله تعالی دې اجر درکې بدله درکې لیکن لو انک اما انک لو اعطیتها
کتا دا وینځه زاده کړې نه وي او د دې په ځای تا خپل ماماخیلې کې چاله ورکړې وي، ځکه د هغې په ماماخیلې کې غریبانانو حاجتمندو. کتا د وینځې د ازادولو په ځای باندې د هغې له ورکړې وي، هبه کړې دې وي، نو کان اعظم لاجرک، دا به ستا اجر ډېر زیات سیوا شوی به و. نو نبی علیه الصلاة والسلام ترغیب ورکړی دی چې خپلو رشته دارو سره خیر خیرات او تعاون دا زیات کوئ. ابو طلحه رضی الله عنه یو باغ و قیمتي باغ و بیروحه، هغه د الله په لاره کې صدقه کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشحالی اظهار وکړو او بیا ورته وفرمیل چې خپل رشته دارو کې تقسیم کا. هغه بیا په خپلو رشته دارو کې تقسیم کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب د دې خبرې ورکړی دی. دلته قرآن کریم ذوی القربا مقدم کړی دی چې رشته دارو سره نیکی کول، ای سره صدقه او خیرات ایله ورکول او تعاون کول، دې کې اجر نورم سیوا دی، یو د صله رحمۍ یو د صدقې. که ستا رشته دار غریبانان دي او بیا ول خو زکات هم ورکولی شي، صدقات او خیرات هم ورکولی شي، نو صدقې به ځان له ثوابي او د صله رحمۍ به ځان له ثوابي. او که چېرې هغه مالدار دي اغنیا دي نو بیا ول هم خیر خیرات ورکولی شي، بیا به تاله الله تعالی د صله رحمۍ اجر درکړي. خو بیا ول زکات او واجب صدقه ول نشي ورکولی. په خپلو خپلوانو رشته دارو کې د انسان خویندې، رونه او ترونه او ماماګانو او ماسیګانې دا ټول خپلوانو کې راځي، نو دې سره تعاون کولو او مدد کولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د خپلې بیبي د خدیجة الکبرا رضی الله عنها چې کومې ملګرې وې هغې سره به هم تعاون کو، هغې به هم تحفې تحایف او صدقې به یې لېږلې. چې کله یو څاروی به حلال کو د هغې څه حصه به د خدیجة الکبرا رضی الله عنها ملګرو له به هم لېږلې. نو ذوی القربا د الله تعالی په محبت کې رشته دارو ته ورکولو دا مقدم یا مخکې دي. بیا دویم نمبر والیتاما او یتیمانانو ته ورکولو. یتاما جمع د یتیم ده. یتیم په انسانانو کې هغه چاته وي چې پلار یې وفات شوی وي، هغه ته یتیم ویل کېږي. او که مور یې ورسره وفات شوې ده نو بیا خو دې ډېر زیات د رحم و کرم مستحق دی چې صرف پلار سره د پلار په وفات کېدو سره هغه یتیم شو، نو چې مور یې ورسره وفات شوې ده بیا دې د شفقت ډېر زیات مستحق دی. او په حیواناتو کې یتیم هغه حیوان ته وي چې مور وفات شوی وي، مړه شوی وي. او په مارغانو کې یتیم هغه چاته وي چې د هغه مور او پلار دواړه مړه وي، نو هغه ته یتیم لږ روح المانی دا وضاحت کړی دی. او یتیم باره کې حدیث کوي لا یتم بعد البلوغ، چې کله ماشوم او ماشومه بالغه شوه بیا یتیمی نشي، بیا یتیمی ختم شوه. دا چې کله نابالغه وي او پلار یې وفات شي دا یتیم دی. نو الیتام او یتیمانو ته مال ورکولو.
دا یتیم که چېرې مالدار دی نو بیا علم تحفې تحایف ورکول پکار دي. دا هغه سره اظهار همدردي ده چې ستا صرف پلار وفات شوی دی نو دا نه چې ته ګنې بې پلاره یې. تمام مسلمانان ستا د پلار په درجه کې دي. اسلام د یتیمانانو ځکه دا ترغیب ورکي چې یتیم ته دا احساس کمتري ونې زما پلار ګنې نشته، نو چې تمام مسلمانان د هغه په سر باندې لاس ږدي د شفقتو، نو یتیم باندې دا کمې محسوسي نه چې زما پلار نشته. بیا خاص چې د اختر او د شوقدر موقع راځي او ټول مسلمانان هغه سره په خوشحالۍ ملاویږي، د هغه په سر باندې شفقت لاس ږدي، هغه تحفې تحایف ورکړي، هغه ته به چېرې هم دا کمې نه کېږي. والیتامه او یتیمانانو ته. او دریم نمبر والمساکین او مسکینانو ته. مساکین جمع د مسکین ده او مسکین هغه غریب انسان ته وي چې د سره دومره خرچه نشته چې خپل بنیادي ضرورت پوره کړي. دا نه چې څه ورسره نشته، شته ورسره، خو د هغه چې کومې خرچې دي نو هغه د سره چې کومه جمع پونجي ده په هغې سره دغه بنیادي ضرورت نه پوره کېږي، هغه ته مسکین ویل کېږي. او دا مسکین سوال نه کوي، د خلکو نه غواړي نه، والمساکین خپل ځان د سوال نه بچ کړي، خو خلق هغه معلومي د علاماتو نه چېرې دا مسکین دی او ضرورتمند دی او بال بچې سیوا دی او د آمدني کمه ده، نه هغه سره تعاون کولو. ځکه د مسکین نه مراد سوال کوونکي ځکه نه دی چې وروستو وسایلینه په خپله راغلی دی سوالګري، نو مسکین سوالګری نه دی. والمساکین او مسکینانو چې هغوی څه نه څه ورسره شته، دا نه چې مکمل بالکل زیرو دی یا بالکل خالی دی، لیکن د دغه کوم آمدني د کمه ده او بنیادي ضرورت سیوا دي. والمساکین او مسکینانو ته. والمساکین او مسکینانو ته ورکي او مسکینانو ته مال ورکولو. وابن السبیل او مسافرو ته. ابن السبیل لفظي معنی د لارې زوی، مسافر تینا مراد دی. دی مسافر ته ابن السبیل ځکه وي چې چونکې دی هر وخت په سفر کې وي، د سفر زیات وي، نو اکثر تمام ضروریات هم په سفر کې پوره کېږي، یعنې اکثر په سفر کې دی پیدا شوي وي، ځکه د ابن السبیل وي. او دا عرب داسې کیمو چې کوم انسان په یو کار کې د حد نه سیوایي نو هغه سره د ابن لفظ لګي، یعنې کم سړی چې اوبه ډېر زیات استعمالي لامبي هر ټیمو، خلک دا ابن الماء دی، د اوبو زوی دی. موږ پښتو کې وایو ځکه دا خو د اوبو مایع دی، هر ټیم اوبو کې ناست دي. عربو می ابن السبیل د لارې زوی چې مراد تینا مسافر دی. یو مسافر دی اگر چې په خپل علاقه کې هغه مالدار دی او مال ډیر زیات دی، لیکن هغه سره خرچه ختم شوه یا سورلي ورسره نشته او هغه ستانه څه غواړي نو هغه له ورکړه. هغه ستانه سورلي غواړي یا ستانه خوراک او څښاک غواړي
یا خرچه نه غواړي ناغله مال ورکول پکار دی. دا نه چې ګنیا غریب دی او مستحق دی، نه په خپل علاقه کې خو ډېر مالدار به وي لیکن دې وخت کې ورسره نشته دی. نو ابن السبیل او مسافر سره. او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د ابن السبیل معنا میلمه کو وی دا ضعیف چې دی میلمه دا ابن السبیل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. څوک چې په الله تعالی باندې ایمان ساتي او دارنګې په ورځې وروستنۍ باندې ایمان ساتي نو دې د خپل میلمه اکرام وکړي، د هغه د عزت وکړي. او یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایي چې حق الضیافت ثلاث لیالینو، د میلمه حق تر 3 ورځو پورې دی. میلمه دې راغی هغه له لومبنۍ ورځ، دویمه او درېیمه ورځو که څه کول غواړې نو راوکړه، او 3 ورځو بعد هغه بیا ستا کور یو فرض شو، نو ستا کور کې چې څه تیار دي هغه به مغه خوري. او 3 ورځې بعد فما فوق ذلک فهو صدقتنو، که هغه 3 ورځو نه زیات تا سر کور کې وخت تیري نو بیا چې هغه ستا کور کې څه خوري دا هم صدقه ده، یعنې دا ضایع کېږي نه. نو میلمه ابن السبیل یو معنا مسافر او بله معنا چې کوم دی هغه ابن میلمه دی. والسائلین او سوالګرو ته، سائلین جمع د سائل ده او سائل معنا غوښتونکي، نو چې کم خلک ستانه غواړي نه هغې له هم ورکړه. والسائلین او سوالګرو ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو طرف ته دا فرمایي چې تا ته سائل راغی، سوالګر راغی، اگر چې هغه په اس باندې سور راغی خو ستانه غواړي نو هغه له ورکړه. موطا امام مالک رحمه الله حدیث را نقل کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي اعطوا السائل وان جاء علی فرس، سوالګري ته ورکړه کوه اگر چې هغه په اس باندې سور راغی. مطلب دا دی چې هغه ستانه د الله په نوم باندې څه غواړي نو هغه ته بد رد مه وایه، هغه رټم او کنځلې ورته مه کوه او پیغور او طعنې ورته مه ورکوه. که دې وس کېږي طاقت کېږي نو ورکوه ته. دې ته مه ګوره چې هغه په اس باندې سور راغلی دی، کیدای شي په اس باندې سور هغه راغلی مطلب د حدیث تا دی اس یې د بل چا نه په کرایه باندې راغستی، خپل بیني هغه دور دراز سفر کو د لرې نه راتو نو هغه د چا نه اس راغستی دی په کرایه باندې او تا له راغلی دی، نو دا اس خو د هغه نه دی. او ته ظاهري حال ته ګورې چې دی خو په اس باندې سور دی، ما سره خو اس هم نشته نو ولې وله ورکومه، نو حقیقت حال نه هوتنی خبرو اب د بل چای عارضی به راغستی، عاریتن به راغستی نو ورکوله. دارنګې یو طرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو خلکو ته دا ورکي. بل حدیث کې نبی علیہ السلام دا فرمایي وی هدیۃ اللہ الی المؤمن السائل علی بابه، وی کله سوالګر چې ستا د کور په دروازه ودرېدو
نو دا د الله تعالی یو تحفه ده چې تاله رولېږله، یعنې هغه له څه نه څه ورکړه چې ستا وس کېږي. په صحابیاتو کې یو صحابیه ده ام بوجید رضی الله تعالی عنها. دا بیبي چې ده دې نبی علیه السلام سره بیعت هم کړو. نو دې بیبي د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې بعض اوقات سوالګرې زما کور ته راشي او په دروازه باندې ودرېږي، هغه د الله په نوم زما نه څه غواړي، لیکن ما سره کور کې صحیح نه، زه هغه د څه وایم او څنګه به واپس کومه، یعنې خالي لاس خو واپس کولی نه شم، نو زه به څه کومه. نو نبی علیه السلام وفرمیل چې ته له څه ورکړه، که کور کې نور هېڅ هم نه نو د بیزې د خپې چې کوم نوک دی چې موږ ته پښتو کې سوی وایو، هغه سوځېدلي نوکو چې پای کې لږ غونته کې غوړي انښتي یا لږ غونته غوښه انښتې وي، وي دا وله ورکړه، خو لیکن خالي لاسې مه واپس کوه، یعنې دومره څه نه څه خامخا وله ورکړه. د کجوري یو دانه ولې نه ده، یو ګیلاس اوبه ولې نه دي، خو څه نه څه وله ورکړه. یو طرف ته نبی علیه السلام ترغیب ورکړی دی مالدارو ته، اغنیاو ته چې سوالګرو ته ورکوئ. ځکه قرآن فرمایي چې وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، او د مسلمانانو په مالونو کې د سوالګرو حق دی، هغې له به څه نه څه ورکوئ. او بل طرف ته نبی علیه السلام غریبانانو ته چې کوم سوالګري دي نه هغې ته هم تنبیه کړې ده چې هسې به ګورې سوال نه کوئ. مالدارو ته خدا وایي چې ورکوئ تاسو، لیکن بل طرف ته چې کوم سوالګري دي نه هغې ته هم ډېره سخته تنبیه کړې ده چې وچ په وچه به سوال نه کوئ. ځکه حدیث کې راځي، ابو داود شریف کې روایت دی چې کوم انسان سره د یو ورځې خوراک او څښاک موجودي، او د یو ورځ نه مراد د سبا او د ماښامو چې دومره خوراک څښاک کور کې شته، او د بدن د پټولو جامې ورسره هم شته، د ده لپاره بیا سوال کول جایز نه دي. او کم انسان چې دې باوجود سوال کوي، نبی علیہ السلام فرمایي من سأل الناس اموالهم تکثرا، څوک چې د دې باوجود د خلکو نه سوال کوي او مال راغونډي، د ده ضرورت خو برابر دی که نه، یو ورځ او یو شپه خو دې تېرولی شي په خوراکو څښاکو سره کور کې شته، او د دې باوجود دې سوال کوي او مال راغونډي د خلکو نه چې مال ډېر کمه. نو نبی علیه السلام فرمایي فإنما يسأل جمرا، دا دې مال نه راغونډي، دا دې سکروټ کې راغونډي سرې لیدخو خرا فلیستقل او لیستکثرو، او دده خورا چې لږ سکروټ کې راغونډی او که ډېر راغونډی. نو بل طرف د نبی علیه السلام دا تنبیه کړې ده چې بلا ضرورته هغه سوال به نه کوې. د دې وجې نه ابو داود شریف کې روایت دی، نبی علیہ السلام ناستو، یو نوجوان راغی هغه سوال کولو،
نبی علیہ السلام تحقت او برو کتلو بیا ورته تا سره کور کې څه شته؟ هغه وایي چې یو کمبل ده چې هغه موږ د شپې اغوندو، نیمه ځان ته لاندې وغوړو او نیمه د پاسه په ځان باندې راواچو، او یو پیاله د پای باندې موږ اوبه څښو. ورشه دواړه راوړه. هغه لړو، هغه جوانو، هغه کمبل یې مروړه، هغه پیاله یې مروړله. نبی علیہ السلام لکه دا پیاله او دا کمبل څوک اخلی؟ په څومره پیسو باندې؟ یو تنو دی په 1 درهم باندې اخلمه. نبی علیہ السلام دې نه زیاتې څوک اخلی؟ بل تن پاسې دی په 2 درهم باندې اخلمه. نبی علیہ السلام هغه کمبل او هغه پیاله هغه له ورکړو او 2 درهم یې ترې واخیستو. د دې حدیث نه بیع د من یزید معلومه د بولې چې دا بولی جایز ده. دې حدیث نه معلومه شوه چې دې نه زیات څوک اخلی، دې نه زیات څوک اخلی. خیر نبی علیہ السلام هغه 2 درهم هغه جوان له ورکړو. ورته دا 1 درهم والا په دې باندې غله دانې کور ته اوسه د خوراک او څښاک دپاره، او په دې بل درهم باندې یو تبر واخله او مال یې راوړه. هغه جوان هغه شان وکړو، لړو او یو تبر یې بازار کې واخیستو، نبی علیہ السلام ته راوړو. نبی علیہ السلام په خپل لاس مبارکو باندې په هغه تبر کې لاس کې واچو. هغه جوان له ورکو چې دا والا، او ورته یې ګوره تر 15 ورځو پورې تا ګوره دلته بیا ونه وینم. مطلب ځنګل ته ځه او خشاک وړه او خرڅوه. هغه جوان همغه شان وکړو، ځنګل ته وتو، خشاک به یې کټ کو او وړه به یې خرڅو به. 15 ورځې بعد راغی، لاسو کې 10 درهم وو. نبی علیہ السلام څنګه چل دی؟ ویي 10 درهم الله پاک راکړو. وی زه په دې باندې غله دانې هر څه او ځان له کپړې وغیره برابر کا. وته دا بهتر دی د دې نه چې سبا قیامت کې ته راشي او ستا په مخ باندې داغونه وي، لکه دا سوال کولو دا په ما ځان نوکارې راکاږل ځان داغونه جوړول دي. نو بل طرف ته نبی علیہ السلام د سوال کولو منم کړی ده. بغیر سخت ضرورت نه انسان لپاره سوال کول جایز نه دی. د جوان لپاره سوال کول جایز نه دی. او دارنګې چې تا سره د 1 ورځې او 1 شپې خوراک او څښاک موجود دی او په بدن باندې کپړې هم شته، نو بیا ستا لپاره سوال کول جایز نه دی. صرف په هغه صورت کې سوال کولی چې ته بیمار او علاج معالجه ځان له نشي کولی، یا کور کې بیماری ده او علاج معالجه نه کیږي، یا داسې آفت راغلی دی چې ستا هر څه مکمل ختم شوي دي، د سر د پټولو دپاره یا د بدن د پټولو دپاره د ضرورت مطابق خو غوښتی شي، ور دې نه زیات غوښتل دا جایز نه دي. د دې وجې نه چې کم پیشور سوالګري دي چې د هغې دا پیشه ده باقاعده، نو که هغې له انسان نه ورکړي نو بلکل ګناهګارېږي پرې نه. که ورکوې نو هم ټیک ته تاله الله تعالی ثواب درکړي، خو که ته هغې له نه ورکوې او مناسبه مشوره وله ورکوې، تانې به بیا هم نه ورکوې، پیغور به نه ورکوې، لیکن مناسبه مشوره وله ورکړه، نو که هغې له ته نه ورکوې نو ته بلکل نه ګناهګارېږي. والسائلین او سوالګرو ته، دلته کې
نو سوالګر نه مراد هغه ضرورتمند دی یا سوالګر نه مراد چې هغه د دین دپاره سوال کوي، د جومات دپاره او مدرسې دپاره، د بل چا د غریبانانو یتیمانانو دپاره. نبی علیه الصلاة والسلام بذات خود د خپل ځان دپاره سوال نه دی کړی، قرض یې راغستی دی لیکن سوال یې نه دی کړی. البته د جهاد د مهم دپاره سوال کړی دی، یعنې چندې یې غوښتې را. والسائلین او سوالګرو ته روح المانی لیکلی دی چې سوالګري که چېرې دا مالدار دي او که غریبانان دي. یو مالدار دی لیکن خوراک و څښاک ورسره نشته، نو ورکولی شي وله، که هغه ستا نه غواړي صرف د خوراک و څښاک دپاره. او که چېرې غریب دی بیا ورته زکات او صدقات خیرات هر څه ورکولی شي. وفي الرقاب او په آزادولو د سټونو کې، رقاب سټ ته ویل کېږي، او په سټونو کې نو مراد نه د غلامان آزادول دي. د غلامانو آزادولو دپاره مال ورکولم صحیح دی. او دلته کې فی الرقاب نه مراد مکاتب غلام دی. د غلامانو بلا قسمونه دي، یو قسم دام دی چې د غلام مولا او مالک رولګي غلام سره لیکلو کې، غلام ته وایي چې ته ماله دومره پیسې را پیدا کا او ټیم ورته مقرر کړي، نو تا به زه آزاد کړمه. نو مثال 50,000 روپۍ یا 1000 روپۍ یا 10,000 روپۍ ورته لیکي چې دونه پیسې مال را پیدا کړې، که د هر ځای نه که چا نه سوال کوي او که د چا نه قرض راړي او کار څه کوي، خو ماله دومره پیسې راکړه تا به زه آزاد کړمه. اوس هغه غلام سره هغه پیسې نشته، هغه راشي یو مالدار ته ووایي او بل چا ته چېره ما سره خپل مولا لیکل کړي دي او که تا ماله دونه پیسې راکړې زه به آزاد شمه. ازادي ډېر لوی نعمت دی چې الله پاک یې چاله ورکړي. نو دا غلامي دا څه ښه څیز نه دی. نو دا غلام مالدار ته ودرېږي چې مال سره راکړه چې زه آزاد شمه. نو دغه غلام ته پیسې ورکولو چې هغه د غلامۍ نه پې خلاص شي، نو دې کې انتهایی دا ثواب دی. ترمذی شریف کې روایت دی، ابو هریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل من اعتق رقبة مؤمنة، چاچی و مومن غلام آزاد کو، اعتق اللہ منہ بكل عضو منه عضوا من النار. نبی علیہ السلام فرمائی د غلام د هر اندام په بدله کې به الله تعالی ردی سړي هر اندام د جهنم د اور نه خلاص کی. نو که تا ټول غلام خلاص کړی نه خپل ټول ځان د جهنم د اور نه خلاص کو، او که نیمه حصه او که یوه حصه او که دوه حصې، چې څومره حصه غلام دی آزاد کو دومره حصه تا خپل ځان د جهنم د اور نه خلاص کو. بلکې نبی علیہ السلام بس مخکې فرمایي حتی یعتق فرجه بفرجه، تر دې چې نبی علیہ السلام فرمایلو چې د غلام هر اندامو تر دې چې د هغه د شرمګاه په بدله کې به دیم هغه د جهنم د اور نه خلاص شي. دا مکاتب غلام سره، یعنې د غلام سره چې لیکل شوي دي هغه له پیسې ورکول چې هغه پې ځان خلاص کړي.
بریره رضی الله تعالی عنها وینځوه. نای تخپل مولا ووی چې ته دومره پیسې مونږ له راکه تا به مونږ ازاده کو. ایسه دونه پیسې کم دی وی. نو عایشې رضی الله تعالی عنها ته ووی. نو عایشې رضی الله تعالی عنها ورله هغه پیسې ورکړې او هغه یې ازاده کړه. نای سره مولا خپل مکاتب یعنې لیکل کړي وو. نو وفي الرقاب مراد تینا مکاتب غلامو، دې ته بیا مکاتب غلام ویل کېږي. هغه له مال ورکول دې کې هغه ثواب دی. دومره کافي دی. نه ده نیکي دا چې واړوئ تاسو مخونه خپل په طرف د مشرق او مغربو، لیکن نیکي د هغه چا چې ده چې ایمان وروړو په الله تعالی باندې په ورځې وروستنۍ باندې او فرشتو باندې او تمام کتابونو پیغمبرانو باندې او ورکړو مال لره په محبت د الله تعالی کې رشته دارو ته، یتیمانو ته، مسکینانو ته او مسافرو ته او سوالګرو ته په خلاصولو د سټونو کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأقام الصلاة او قائم یہ کو مندرا، وآت الزکاة اور یہ کو زکاة لرا، والموفون او پورا کون کیوی، بعهدهم عهد خپل لرا، اذا عاهدوا کلا چې دی عهد وکي، والصابرین او صبر کون کیوی، فی البأساء پسخت فقر کے، والضراء او پسخت بیمارے کے، وحین البأس او په وخت د سخت جنگ کې، اولئک الذین صدقوا دا ها کسان دي چې دی رښتیني شو، اولئک هم المتقون او دا کسان چې دی هم دی پرهیزګار دي. په آیت مبارکه کې د ایمانیات بیان شو، دای نه بعد د اخلاقیاتو یعنی د معاشرت د سمولو بیان شو، او دې کې څه احکامات بیانېږي چې کوم فرایض دي مال سره تعلق ساتي او بدن سره تعلق ساتي، او دارنګ د قول و قرار پابندي کولو او په سختو حالاتو کې صبر کولو. قرآن کریم چې چا کې دا صفتونه موجود دي، ای بارک چې دا رښتینی خلق دی، دی خپل خبره رښتینی کړه او دا کامل پرهیزګار خلق دی. مطلب د آیت دا دی چې په چا کې دا خبرې موجودې وي نو دی کامل نیکۍ والا دی، او که دا خبرې پکې نشته
صرف یو خبره را ټینګه کړې ده چې بیت المقدس طرف ته مخ کولو او هغې طرف ته مونځ کولو دا کامل نیکي ګڼي، نو دا کامل نیکي نه ده. واقام الصلاة او قائم یې کو مونځ لره، دا بدنی عباداتو کې لوی عبادتو دا مونځ دی. مونځ الله تعالی فرض کړی دی 15 وخته. گویا کې مونځ 15 وخته د الله تعالی د بندګۍ اظهار دی چې دا بنده عملی طور باندې ردی خبرې اظهار کی چې الله تعالی بنده یم. ځکه په مونځ کې انتهایی عاجزي ده چې انسان دا خپل تندی او خپل مخ په خاورو کې او په ځمکه باندې الله تعالی ته کیږي، دا کامل بندگی ده. واقام الصلاة او قائم یې کو مونځ لره، د مونځ 15 وخته فرض دی چې کوم فرایض دي. دین علاوه وتر واجب دی او دین علاوه هر مونځ سره مخکې یا وروستو سنت دي او نوافل او مستحبات د دین علاوه دي. واقام الصلاة او قائم یې کو مونځ لره. مونځ کې ظاهري او باطنی دواړه د انسان دا ظاهر بدن او دننه چې زړه دی، نو دا دواړه به مونځ کې صرف دا ظاهري بدن مونځ نی ولاړو چې سره مخ تا قبلې طرف ته کړي او تا بدن قبلې طرف ته مخ کړي، دا خپل زړه هغه به هم قبلې ته مخامخ کېبه، هغه به صاحب قبله یعنی الله تعالی ته بړه متوجه کې. څنګه چې مونځ په ظاهره کې ماتیږي، که ستا جامې پاکې نی، ستا بدن پاک نه دی، ستا ځای پاک نه دی، مونځ نه کېږي. دارنګه چې ستا زړه پاک نه دی د شرک نه او د کفر او د نفاق نه، دا مونځ ګورې مونځ نه دی. څنګه چې ظاهر بدن و پاک ساتل پکاري، دارنګه باطن بم پاک ساتل پکاري د شرک او د کفر او د کفریات او د شرکیاتو نه. بلکې مشایخ وایي صوفیه کرامو چې څنګه ظاهر بدن د ګندګو نه پاکو، دارنګه د خیالاتو نه او د وساوسو نه او د غیر الله نه پاکول دي. هغوی چې څنګه مونځ په ظاهره کې ماتیږي، دارنګې په باطن کې ماتیږي. ګورئ که ستا خیال او ستا اړه بل طرف ته متوجه شو یا په زړه کې ستا غیر الله موجود دی، نو دا مونځ چې دا کامل بندګي ده او د بندګۍ اظهار دی. واقام الصلاة او قائم یې کو مونځ لره. وآت الزکاة او ور یې کو زکات لره. په مالی عبادتونو کې لوی عبادت دا زکات دی او دا الله تعالی فرض کړی دی، خو په هر چا باندې نه دی فرض چې کوم انسان صاحب نصابي، د نصاب برابر مال دی ورسره او پای باندې 1 کال تیر شو، نو د باندې زکات فرض دی. په سونا او په چاندې او مال تجارت کې او د ځمکې چې کوم پیداوار دی هغه 10 او یا 20 پکې فرض ده، نو ور یې کو زکات لره. زکات ځان لسیدي او صدقه او خیرات ځان لدی. دا مخکې چې وي وآت المال علی حبه ذوی القربى، آی کې د نفلی صدقات او د خیرات بیانو، او دلته کې د فرض زکات بیان دی.
نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې آیا د زکات نه علاوه بل څه حق شته په مال کې؟ نبی علیہ السلام او ان فی المال حقا سوى الزکات، په مال کې د زکات نه علاوه نور حقوق شته دی د الله تعالی چې هغه د خپل بیبي نفقه او خرچه ده، د خپلو بچو خرچه ده، او دارنګې د خپل مور او پلارو، او دارنګې د رشته دارو، یتیمانانو، مسکینانو، د مسافرو او د نور میلمه وغیره د ای حقوق دي په ترتیب سره، څه فرض دي، څه واجب دي او څه نفلي دي. وآت الزکات ورکو زکات لره، والموفون بعهدهم او پورا کوونکي وي، بعهدهم عهد خپل لره، ایفا او وفا معنی پورا کولو، دی خپل عهد پورا کوي، او کله اذا عهدو کله چې دی عهد اوتړي یا عهد وکړي، چې کله دا خلق عهد وکړي الله تعالی سره نو خپل عهد بیا پوره کړي. که عهد الله تعالی سره کړی دی او که بندگانو سره کړی دی او که خپل ځان سره کړی دی، دا ټول به دی پوره کړي. الله تعالی سره عهد دا دی چې انسان په ځان باندې یو څیز لازم کی، منښت وکړي، منت ومني، هغه بیا پوره کوي به. چې په یو نیک کار یا په یو جایز کار ته منښت وکړه، دا به اوس پوره کوي، دې پوره کول واجب دي. قرآن کریمي ولیوفو نذورهم، او خپل منښت اوس پوره کوي، دا امر د پاره د وجوب دی. او یا انسان قسم وخوري چې آینده کې به داسې کار کوم یا داسې کار به نه کوم، او بیا د خپل قسم مات کو، نو د هغې بیا کفاره ورکړي. د الله تعالی سره د عهد دی، یا الله تعالی سره تا وعده وکړه چې آینده به دا ګناه نه کوم، بیا ترې ځان ساته، اجتناب کوه. او یا د عهد تا خلکو سره وکړو، وعده دې وکړه، عهد و پیمان دې وکړو، د هغې د پوره کولو بیا کوشش وکړه. اذا عاهدو یې ووایي چې کله ته چا سره واده کوې، نو ستا به هغه ټایم کې دا نیت چې دا پوره کوم به، د دې اهتمام به کومه، پابندي به کومه. نو که بیا وروستو کوشش بیا کوئ چې پوره یې کړې، خو که فرق اسباب موافق نشو، تا خپل کوشش کو لیکن الله ته نو منظوره، یا داسې مسائل پیدا شو تی نشي پوره کولی اوسو، نو بیا ته معذوره یې، ګناهګار نه. او که واده دې کوله او د وادې دوران کې ستا دا نیت چې پوره کوم یې نه، هسې ورسره واده کې زباني وي، دله څو خواله راځي، بیا یې څوک پوره کړي، نو هغه ټایم کې ستا دا نیت نه و چې زه به یې نه کوم، او بیا هم په خوله ورته چې او، نو دا د منافق علامت دی. اذا وعد اخلف، کله چې دی واده وکړي خلاف ورزي کوي، نو منافق چې دی د وعدې دوران کې د نیت دی چې دا پوره کوم نه، دا نه چې هغه ټایم کې د نیت دی چې پوره کوم مې، او وروستو بیا پوره نه کړي. اذا عاهدو، کله چې دی عهد کې خلکو سره یا خپل ځان سره او یا الله تعالی سره، نا ټایم کې دا نیت چې دا به کوم، به پوره کوم مې، او بیا اهتمام هم کې، کوشش هم کې. دیو جن حدیث کې راځي
چې کله انسان د چانه قرض واخلي او دته ضرورت می د قرضو او اغستو ټیم کې رد دانیت چې دا به ورکوم به او بیا دې کوششم کی نو الله تعالی دنیا کې به خود داسې اسباب پیدا کی چې به دا قرض هغه ته ورکي او که فرض که اسباب موافق نشو دور نکړی شو نو سبا قیامت کې به الله تعالی چې چا قرض دی هنده به الله تعالی دومره خوشحاله کی په انعاماتو باندې چې هغه به مکروز ته خپل قرض معاف کی او کله چې انسان د چانه قرض اخلي او دا غستو په ټیم کې دا نیت دی چې ورکو مې نه ولا خو چې یو پرې د ما لاسو لرالې بیا یې نه ورکومه نو د حدیث مفهوم دا دی چې تر مرګه پورې باید چتم اسباب داسې میلو نشي چې دا قرض هغه له ورکي کدی ډیر کوشش کو لیکن پورا کیږي باندې ځکه چې د نیت دا او چې دا نه ورکوما نو بیا بچرم داسې اسباب موافق نشي د سره چا کر د اخلاص کې اوري کی نو څه مطلب آخرت ته چیزین غاړه به نیولې کیږي او زیبا اذا عاهدوا کله چې دی عهدو کی او پدې کې دام راغی چې تا چانه امانت واغستو یا تا سر چا امانت کې خودو نو په دې امانت کې به خیانت نه کې خلاف ورزي به نه کې نه به ځان له استعمالې او نه به بل چاله ورکې به هغه به هم اکه شانتې پروتي او که چا په امانت کې خیانت وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه امانت چې خیانت پکې کړی شوی دی دا به سبا قیامت کې جهنم په ویښ کې به پروتي او دې انسان ته به ویلی شي دې خاین ته چې ورشه دله خپل امانت وسورکه دی به وایي ما سره خو نشته دی ویشتی خو جهنم کې پروت دی دی بلاړ شي جهنم ویښ ته به کوز شي هلته نه به امانت په دې خپل سر باندې کیږي او را روان به وي او بره به جهنم سر ته به راخیږي به څومره زمانې او په دې کې تېرې شي چې کله جهنم کنارې له راورسي هغه امانت به د لاس نه وغورځېږي نو بیا به ویښته لړ شي دی ورپسې بیا ویښته ځي به او بیا به دلته نه راوچتي او بیا دغه شان غاړې له به راځي او بیا چې الله ته منظور یې نو څومره زمانه دا ترتیب ښکته به کوزېږي او بره به راخېږي او دغرنګې چې چا په امانت کې خیانت کړی دی نو د قیامت په ورځ د محشر په میدان کې یو جنډه وهي هغه به د ده په دې شا باندې لګېدلې به وي او هغې باندې به دا لیکلي شوي چې دا هغه سړی دی چې ده په امانت کې خیانت کړو د دوکه کړې وه اذا عاهدو کله چې دی عهدو کې دیو جن حدیث کې راځي المسلمون عند شروطهم مسلمان و په خپل وینا باندې او په خپل شرط لګولو باندې نیولې کېږي چې یو خبره دې وکړه اوس به پوره کوې به والصابرین او بل صفت والصابرین او صبر کوونکي فی البأساء بأسا او ضرا او حین البأس په دې درو حالتونو کې صبر کوونکي دا صابر دا تعریف دی یعنی خاص طور دا خلق صبر کوونکي وي فی البأساء بأسا د بؤس نه دی او تفسیر قرطبی لیکلی دی چې بؤسن او بأسا څه ته وایي
ما یصیب الناس فی الاموال، مال کې چې کم تباہی راشي او کم هلاکت راشي او کم نقصان وشي نو دې ته بأسا ویل کېږي. او ظاهره خبره چې مال دې هلاک شو او نقصان وشو نو انسان سره غریب شي، کمزوري شي، نو فی البأساء نه مراد تنگ دستی او فقر او غربت دی. چې فقر او غربت در باندې راغی، سختی در باندې را، تنگ دستی راله، بیا په دې کې صبر کې. فی البأساء په سختی کې یعنی په تنگ دستی کې. عزیمت دار چې انسان د چانه سوال ونه کړي، عزیمت دار چې سوال مکوه، صرف د الله نه سوال کوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ته اذا سألت فاسأل الله، چې کله سوال کې او خامخا به کې او مجبور شوند الله نه بیا کوه، یعنی کوشش کو چې د مخلوق نه سوال مکوه. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کله چې امداد غواړې د چانه بیا د الله نه امداد غواړه. الله تعالی به تا ستا امداد بکړي، هغه سره بلا اسباب دي، بلا طریقې دي. نو کوشش خدا پکار چې انسان سوال ونه کړي د چانه، او د سوال بیا بلا طریقې دي. څوک دا سوال کی په ژبه باندې، په ژبه خپل غربت خلکو ته بیاني چې څه نشته دی او کار خراب دی. بعد خلک سوال کی په چال سره، په داسې انداز کې ګرځي په لاره باندې چې دا د ګرځېدو انداز چې دا د سوالي. او بعد انسان سوال کی په حال سره، حال نمه داسې حالت خپل جوړ کړی دی، داسې لباس یې اچولی دی، داسې پیزار یې اچولی دی، د مخ کیفیت داسې جوړ کړی دی چې هغه د سوال دی. نو دا ګوره درې واړه سواله دي. سوال کېږي په حال سره مو، په چال سره مو، په قال سره مو. حضرت تانوی رحمه الله، حکیم الامت حضرت تانوی رحمه الله یو ځای کې فرمایي چې کله کله زنانو خبره موریدل پکاري. دا زنانم بعض اوقات قیمتي خبره وکړي. د حکیم الامت سے دو بیبیانې وې. نو حکیم الامت رحمت الله علیه به چته بیان لباتو، چته مجلس ته باتو، نو عام ساده لباس کې بلړو چې کومې اغوستلې شوې جامې به وې او دغه پیزار کې روان شو. یو پیرو ته بیبي وویل چې ته کله پروګرام له بیان لځې لوی سړی یې، نو چې ته خاص لباس اچوه او خو خاص پیزار اچوه. هغه ته دې کې څه حکمت دی؟ ګوره چې کله ته په عام لباس کې ځې او عام پیزار کې ځې، ندین دا تاثر پیدا کیږي چې حکیم الامت سے گنے غریب دے او تنگ دست دے او کار گنے خپلی نه گزارے نه کیږي. نو خلق بتا سر بیا تعاون کی، طالب خلق بیا پیسې درکی، تحفے تحائف بدر کی، او تانی سے با تحفے تحائف دے چانه قبلولے. دارا قانونو چې مال با ناشنا انسان تحفه نه راکی، تحائف به نه راکی. مال به هغه سړی تحفه راکړي چې هغه ما سره په خانقاه کې پاتې شو او ما سره 6 میاشتې یا 1 کال تیر کړي، هغې نه بعد به مال تحفه راکړي. هسې تحفې به چا نه قبلولې. نو خلک به ستا د دې کیفیت د تعالی تحفې درکړي او ته پرې خفه کېږي به. نو لہذا ته ښه پیزار اچوه او ښه لباس اچوه،
چاره دا تاثر نه پیدا کیږي چې حکیم الامه صاحب غني غریب دی. هغه ورسونه قیمتي خبره وکړه. نو کله کله دا سوال چې دا انسان حال نه دا معلومي دی غریب دی، نو دا ټولې طریقې د سوال دي. نو عظمت خدای چې انسان د چا نه سونه غواړي، او که انسان غریب شو او مجبوری شو او سخت حالات رالو، نو بیا رخصت داري چې غوښتې شي، خو دومره چې څومره ضرورتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لیس المسکین الذی، مسکین هغه نه دی ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان. مسکین هغه نه چې د خلکو نه سوال کوي چې چا نه څه غواړي چا نه څه غواړي. اصل مسکین هغه دی لکن المسکین الذي يتعفف. اصل مسکین هغه دی چې هغه ځان ساتي د سوال نه، ځان پاک دامن ساتي، چا نه لاس نه غواړي چاته نه پوایي نه. خو خلک معلوم کی چیر دا انسان غریب دی هغه سره مدد کی. او بیا دا حدیث کې دا الفاظ هم دي چې دومره مالداری هغه سر نشته، لیس له غنن یغنیه، یعنی دومره وسر سنشته چې داغه ضرورت وسر پوره شي، لیکن ولا یفتن له، او چاته دا مخصوصیم نه چې ما سره سنشته دی او زه غریب ما یا زما کار ښکلی نه دی. فتصدق علیه، چا داسې علاماتونه هم نه ښکاره کړي چې یاره ما سره مدد وکړي، ما سره امداد وکړي، چې خلکو سره امداد وکړي. نو اصل مسکین هغه دی. فی البأساء، په غریبۍ کې، په فقر کې، والضراء، او په بیماری کې. او امام قرطبی رحمت الله علیه ضراء ویل کېږي ما یصیبهم فی الانفس، د انسان په دې نفس باندې په دې بدن باندې چې کم تکلیف راشي، کم درد راغی او کم پریشانی راله، دې ته ضراء ویل کېږي. ضراء د ضر نه دی او ضرن مرض ته ویل کېږي. نو په غریبۍ کې، په تنگ دستۍ کې، په غربت کې، فقر کې او په بیماری کې بیا دی صبر کې. حالات خو به راځي په انسان باندې، دنیا کې کم داسې انسان دی چې باندې حالات ناراضي. دری دنیا کسے بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. دنیا کې څوک بیغم نشته دی، کچرون بیا بنی آدم بنو بیا. وحین البأس، او په وخت د سخت جنگ کې، بأسن اسی سختی ته ویل کېږي. نو زیاته سختی په جنگ کې وي، نو ځکه حین البأس. او حین یې وی چې کله دا سختی په تا باندې راله، دا مشکل په تا باندې راغی، خاص په دغه وخت کې به صبر کوې. چې کم وخت کې تا باندې حالات رالو، په هغه ټایم صبر کولو، ځکه وروستو بیا هر څوک صبر کوي. یعنی مصیبت چې کله تا باندې راغی، نو د مصیبت راتلو دوران کې صبر مظاهره د اصل صبر دی. او کنه انسان خپل علبڑا صباسی وینامو کی ځانو وخی ځانو ټاکی او فریادو کی خلکو ته، او بیا چې کله نا امید شي نه هره کې د بس الله ته بداسي منظور وا، دا خو صبر نه دی. دا صبر خور چاته بیا راځي. نو وحین البأس، او په وخت د جنگ کې، په دا وخت کې قتال دی دشمن سره،
او خوف او یره در باندې رااله، په دغه وخت کې صبر کول، الله ذات نه امید ساتلو، دا د تعریف قابل خلق دی. وہ کبیره گناهونه دي. نبی علیہ السلام چې کوم په یو حدیث کې و غټ گناهونه شمار کړي دي، نو پای کې یو دام دی وتولی یوم الزحف، د جنگ پر ورځ او د جنگ په ټیم کې تیښته کول او د میدان جنگ نه، نو دام کبیره گناه دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اذا احمر البأس یا احمر القتال، کله بچی جنگ سم سور شو او میدان با گرم شو، نو اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمون با پا نبی علیہ السلام سر خپل ځان بچ کو. مطلب د حدیث داره چې ټول لوی بهادر او مضبوط به په مونږه کې بیا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام چرته تیښته نه راکړې او چرته یو قدم شاته شوی نه دی، بلکل بیا جنگ ته به خپله سینه ورکوله. نو علی رضی اللہ عنہ چې موږ به خپل ځان په نبی علیہ السلام سره بچ کو، هغه شاته به شو. دومره بهادر انسان نبی علیہ السلام. دیو جنا د غزوه حنین په موقع باندې چې کله صحابه روانو او کافرانو ناڅاپه دغه شو باران شروع کو، نو ټول خلق تیتر بیتر شو، یو خوا بل خوا ځان بچ کو، چا ځان پټو. نبی علیہ السلام یوازې په میدان کې پاتې شو. عباس رضی اللہ عنہ هغه سورلی واګي نیسلی و. نبی علیہ السلام فرمایل انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، زه د عبدالمطلب زوی ما او زه رښتینی پیغمبر ما صرف په خوله باندې دا دعوا نه راکړې چې نبي ما او چې داسې حالاتو کې به تیښته کوم. نو نبی علیہ السلام نیغ ولاړو، چرته هم تیښته نه راکړې. د احد په میدان کې نبی علیہ السلام په ځای باندې کلک ولاړو، تیښته یې نه راکړې. وحین البأس، او په وخت د جنگ کې بدی صبر کی. اولئک الذین صدقوا، قرآن کریم تعریف کې چې چا کې دا صفتونه موجودو، نو دا هغه خلق دی. اولئک الذین الموصوفون بصفات المذکورہ، دا مذکوره صفتونه چې په چا کې وو دا 1400. نو صدقو دی رښتینی وختلو په خپل خبره کې، په خپل دین کې، په خپل عقیده کې. صدقو فی الدین و اتباع الحق و طلب البر، دی په دین کې رښتینی شو، دی په عقیده کې رښتینی دي، او دی د حق په تابعدارۍ کې رښتینی دي، او دی تمام نیکی حاصل کړي په دې کې دی رښتینی دي. اولئک هم المتقون، او دا کسان چې دی هم دی پرهیزګار دي. اصل پرهیزګار، اصل نیکوکار، اصل بر والا هغه سړی دی چې په چا کې دا 14 صفات موجود دي. ابو هریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی امام ابن ابی شیبہ په خپل کتاب المصنف کې دا قول نقل کړی دی. ابو هریرہ رضی اللہ عنہ وی چې من عمل بهذه الآیت فقد استکمل الایمان، چې چا په دې آیت باندې عمل وکړو هغه خپل ایمان کامل کو.
او په یو قول کې داسې دي فقد استکمل البر د خپل نیکی برابر کړه او کامل کړه. ابو ذر رضی الله عنه له یو سړی راغی وی ایمان څه شی دی؟ ابو ذر غفاری رضی الله عنه د آیت ولستو هغه ما ستانه د ایمان باره کې تپوس کو او تماته نیکی بیان کې. ابو ذر غفاری رضی الله عنه ورته وی دا شان یو سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغی او هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د ایمان باره کې تپوس کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم دایت تلاوت فرمایو. مونږ د روح المانی کول نقل کړو چې چا په دې آیت باندې عمل وکړو روح المانی وی چې دو خپل ایمان کامل کو او اعلی و بلند مراتب و درجات دو هغه حاصل کړو. او قائم یې کومون لرا اور ایک زکات لرا او پورا کون کی دا عهد خپل کړه چې دی عهدو کی او صبر کون کی په سخت فقر کې او په سخت مرض کې او په وخت د سخت جنگ کې. دا کسان دي چې دی رښتینو خطل یا دی رښتیا وي او دا کسان دي چې هم دی پرهیزګار دي.